بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د قرآن پاک د ترجمې سبق نمبر 17 دی. سوره بقره شروع ده، اوله سپاره ده، رکوع نمبر 3 ده. نن به انشاءالله موږ 28 او 29 نمبر آیاتونه وایو. دا دوه آیاتونه به وایو. اول موږ تلاوت کوو، د هغې نه پس به بیا لفظي ترجمه او ورسره مختصر تفسیر کوو. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. دلته کې د دینه مخکې مونږه پوره رکوع ویلا یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم. نو دغه ځای نه پکې د توحید باسو، یعنی د الله جل جلاله د وحدانیت باسو. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. او بیا ورپسې الذي جعل لكم الارض، دغه بیا ورپسې دا توحید شو. بیا ورپسې رسالت. وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. د دوه آیاتونو کې بیا رسالت. اوس پکې دی خوا د آخرت باس کوي. ٹھیک شو جی، د مرګ نه پاس او بیا باندې الله جل جلاله خپل انعامات په ابدی تشماري چې ما پتا سودا انعامات کړي، دا انعامات مې باندې کړي. نو د دې دوه آیاتونو د مخکې آیاتونو سره ربط همدغه شانتي دی. کله چې د توحید باسو شي نو بیا ورسره د رسالت باس کیږي او ورسره باس بعد الموت، د مرګ نه پس او د مرګ نه مخکې چې کم زندگی وي د هغې باس کیږي. نو دلته کې اوس وایي کیف معنا د څنګه لکه مونږ کله کله وایو که نه جوش کې سړی راشي هغه وایي کیف حالک، څنګه یې، ستا څه حال دی یا څنګه یې. نو دغه د کیف معنا د څنګه. تکفرون، ګوره یو یکفرون وي یو تکفرون وي. چې په شروع کې تا وي که نه نو تاسو کفر کوئ، تاسو انکار کوئ. او چې په شروع کې یا وي نو هغوی انکار کوي، هغوی کفر کوي. نو تکفرون معنا تاسو انکار کوئ، تاسو ټول انکار کوئ. ٹھیک شو، دا د فعل مضارع د جمع مذکر حاضر صیغه ده. نو کیف تکفرون، تاسو څنګه انکار کوئ، بالله ای بالتوحید الله، د الله جل جلاله د وحدانیت انکار څنګه کوئ، تاسو څنګه د الله جل جلاله د وحدانیت انکار کوئ. نو دغه وای بالله د الله جل جلاله، یعنی د الله جل جلاله د توحید انکار کوي. نو کیف تکفرون، تاسو څنګه انکار کوئ، بالله ای بالتوحید الله، د الله جل جلاله د توحید. وکنتم او حالن کې تاسو وای وکنتم او حالن کې تاسو وای امواتا ای نطفا فی اصلاب آبائکم. امواتا مراد دلته کې نطفه وای، نطفه تاسو مړه وای، یعنی غیر موجود وای، یعنی اول تاسو نطفه وای، نطفه. او نطفه چې دا غیر موجود، یعنی هغه کې دغه نه وي، جان پکې نه وي، هغه کې روح نه وي. بیا وروسته چې هغه نو دلته کې وای امواتن یعنی نطفا فی اصلاب آبائکم، د خپل پلارانو په ملاګانو کې تاسو نطفه وای، نطفه. ٹھیک شو، تاسو نو دلته د امواتن نه مراد نطفن دی. وکنتم او حالانکه تاسو وای امواتن ای نطفن، تاسو یو نطفه وای. فاحیاکم نو هغه یعنی هغه الله تاسو ژوندي کړی. فاحیاکم فی بطون امهاتکم یا فی ارحام امهاتکم، ستاسو د میاندو په رحمونو کې یا ستاسو د میاندو په خېټو کې تاسو کې الله پاک روح واچولو، تاسو الله ژوندي کړی. نو دلته د ژوندو نه مراد د میاندو ارحام دي. ټیک شو، او دلته د اموات نه مراد اموات د موت جمع ده. نو امواتن معنا تاسو مړه وئ، تاسو مړه وئ، یعنی مطلب دا تاسو نطفه وئ، نطفه
دا ستاسو د پلارانو په ملاګانو کې تاسو نطفه وای دا ورته الله پاک دا اوس انعامات اوري الله پاک هغه ته اوري د کافرانو ته چې ګورئ تاسو ولې د الله جل جلاله د وحدانیت انکار کوئ حالانکه تاسو نطفه وای د پلارانو په ملاګانو کې نطفه وای نو الله پاک بیا فاحیاکم نو الله جل جلاله تاسو ژوندي کړئ یعنی تاسو د میندو په ارحامو کې الله پاک تاسو کې روح واچولو نو بیا ثم بیا به چې کله تاسو دنیا ته د میندو د ارحام نه وروتئ دنیا ته رالی او ستاسو په دنیا کې څومره عمر وي د هغه عمر چې تیر کوي او بیا ستاسو وخت پوره شي څومره نیټه چې الله پاک تعالی درکړي په دنیا کې یعنی څومره ژوند الله لیکلی دی او ستاسو هغه نیټه پوره شوه ستاسو هغه وخت پوره شو په دنیا کې نو ثم یمیتکم ثم بیا به یمیتو هغه مړ کی کوم تاسو هغه بیا تاسو مړ کی نو یمیتو کې هو ضمیر دی هغه الله جل جلاله ته راجع دی چې الله جل جلاله با تاسو مړ کی ٹھیک شو دنیا کې چې کوم عمر تاسو تیر کړئ نو بیا به د هغې نه پس الله تاسو مړ کی ثم یحییکم د هغه مرګ نه پس به بیا تاسو الله را ژوندي کی نو هغه د قیامت په ورځ باندې قیامت په ورځ به یحیی کې بیا هو ضمیر د هغه الله جل جلاله ذات عالی ته راجع دی چې الله جل جلاله به بیا تاسو را ژوندي کی چې دنیا ته واپس یعنی د مرګ نه پس به بیا تاسو را ژوندي کی د قیامت په ورځ باندې ثم بیا به الیه هغه طرف ته اله معنا طرف ته او ها ضمیر معنا هغه یعنی د الله جل جلاله طرف ته ترجعون تاسو را ګرځولې شي د الله جل جلاله دربار ته به تاسو را وستلی شي را واپس پکړی شي او فیجازیکم باعمالکم تاسو له تاسو د عملونو بدله درکوي که ښه عملونه هم کړي د هغې به ښه بدله درکوي که بد عملونه هم کړي د هغې به بدله درکوي سزا به درله درکوي نو دا دلته کافرانو ته وایي ثم الیه ترجعون بیا به تاسو الله طرف ته را ګرځولی شئ تاسو به الله طرف ته راوستلی شئ څه دپاره فیجازیکم چې هغه به تاسو له بدلې درکوي باعمالکم ستاسو د عملونو یعنی سزاګانې به درکوي دا د کافرانو ته وایي ټیک شو هو الذي هو معنا هغه هم هغه دی یعنی الله جل جلاله الذي هغه ذات دی الله جل جلاله هغه ذات دی خلقه چې هغه پیدا کړل لکم ای لنفعکم لکم معنا ستاسو لپاره د دې مطلب دا لنفعکم ستاسو د نفع لپاره ستاسو د فایدې لپاره ما هر هغه څیز ما معنا هر هغه څیز یعنی چې هغه په دنیا کې کم سیزونه دي که د خوراک سیزونه دي که د سکاک سیزونه دي که د ژوند تیرول سیزونه دي که ملبوسات دي جامې دغه شانتې مطعومات مشروبات ټیک شوه ملبوسات دغه دي یا د نور په ځمکه کې څومره اوبهګانې دي دغه شان هواګانې چلیږي دغه شان د ځمکې نه قسمه قسم غلې قسمه قسم میوې قسمه قسم د ژوند تیرولو سیزونه الله پاک په یو ما کې راجمع کړل چې ستاسو د نفع دپاره او ستاسو د زناورو د نفع دپاره او ستاسو دپاره زناور د خوراک دپاره دا ټول الله پاک پیدا کړ فی الارض په ځمکه کې جمیعا ټول دا ټول هو الذي الله هغه ذات دی هو الذي الله جل جلاله هغه ذات دی خلقه چې پیدا کړل لکم ای لنفعکم ستاسو د نفع دپاره ستاسو د فایدې دپاره ما هر هغه څیز فی الارض چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول په ټول نو دنیا کې چې په ځمکه چې څه څیزونه دي نو مفسرینو لیکلي که مار دی که لړم دی که مچۍ ده که د خوراک څیزونه دي که د اسکاک څیزونه دي که ملبوسات دي که هر یو څیز دی دا ټول ستاسو د نفع دپاره الله پیدا کړي دي ٹھیک شو وای که دا ماران او لړمانان او دا زخریله څیزونه الله د دنیا نه ختم کړي د دنیا کې دومره زخرونه دي چې دا ټول زخرونه به د انسانان مړه کړي خو دغه زخریله څیزونه هغه زخر ځان ته راکاږي د هغې خوراکي د هغې غذاوي د مارانو غذاوي د لړمانانو غذاوي دغه شان نور مچۍ دي یا نور کم څیزونه چې دي د هغې دغه دي نو دغه څیزونه هم الله د انسان د نفع دپاره پیدا کړي دي نو دلته کې وایي چې الله جل جلاله هغه ذات دی چې هغه ستاسو د نفع دپاره ټول څیزونه د دنیا کې چې څه څیزونه دا ټول ستاسو د نفع دپاره پیدا کړي دي او تاسو بیا هم دغه د توحید انکار کوئ تاسو بیا هم د الله جل جلاله د وحدانیت انکار کوئ نو دا ټول څیزونه چې ستا د نفع دپاره پیدا کړل ثم بیا استوا کې هو ضمیر دی دا استوا په اصل کې استوایا دی استویا
دا استویه دی نو بیا د قال باع قانون د وجې نه دا استوا شو استوا ٹھیک شو استوا شو دا نو دا استوا کې هو ضمیر دی هغه الله جل جلاله ته راځي دی ثم استوا بیا هغه اراده وکړه هغه قصد وکړو الله پاک اراده وکړه الی السماء د اسمانونو طرف ته د اسمانونو د جوړولو اراده وکړه فسواهن نو بیا هغه سم کړل هغه سم کړل یعنی د ومن اسمانونه سم کړل وګورئ دا سما نه دی سما دې ته اسم جنس وایي څه ورته وایي اسم جنس نو دا سما چې دی د یو د پاره استعمالیږي او د اوو وانو د پاره استعمالیږي ټیک شو کله به دې لپاره سماوات راځي او کله به دا سما راځي نو دلته کې دا اسم جنس دا د اوو وانو اسمانونه یادوي ځکه چې د سوا سره ورسره دا هن ضمیر راغی دا هن د جمع مؤنث ضمیر دی او دا سما چې دی دا جمع مؤنث دا مؤنث سماعی دی مؤنث سماعی ٹھیک شو دا مؤنث سماعی دی سماعی او د یو د پاره استعمالیږي د دوه د پاره استعمالیږي د وو وانو د پاره استعمالیږي سما لفظ ٹھیک شو او زیاتم سماواتم ورله استعمال شوی دی نو اذا السماء اذا اسمان طرف ته فسواهن نو هغه سم کړل هغه درست کړل نو الله جل جلاله وو وانه اسمانونه بیا سم کړل درست کړل سبع و السماوات اسمانونه ٹھیک شو نو سما مانم د اسمانونه او سماوات مانم د اسمانونه ٹھیک شو دلته د سما معنا مونږ ولې اسمانونه واغسته دا ولې د جمع لپاره استعمال کو ځکه چې دا هن ضمیر نه دا د سماوات ته راځي او دا د جمع ضمیر استعمال شو جمع مؤنث ضمیر دی ٹھیک شو نو الله جل جلاله چې کله زمکه جوړ کړه د زمکه نه پاس بیا الله جل جلاله اسمانونه جوړ کړه نو اسمانونه چې مکمل برابر کړه بیا دا غي نه پاس الله پاک واپس زمکه طرف ته متوجه شو او زمکه دای مکمل برابر کړه خوره کړه په دنیا کې نو بل ځکه دی والارض بعد ذلك دحاها د اسمانونو نه وروسته الله پاک ځمکه جوړه کړه نو داسې نه ده او دغه صحیح دی چې الله جل جلاله د اسمانونو نه وروسته ځمکه خوره کړه خو ګوره یاد وساتئ او الله پاک اول ځمکه پیدا کړه نو چې ځمکه کله پیدا کړه نو دا یو غونډۍ دا یو غونډۍ وه او داسې یو ډیری و د خاورې چې ځمکه چې الله پیدا کړه دا یو ډیری و نو بیا الله پاک د هغه د خاورې د ځمکې د ډیري نه پس اسمانونه ووانه جوړ کړه مکمل برابر کړه بیا د هغې نه پس الله پاک ځمکې طرف ته والارض بعد ذلك دحاها یعنی د اسمانونو نه وروسته بیا الله پاک ځمکه درسته کړه سمه کړه برابر کړه ټیک شو نو اول الله ځمکه پیدا کړه بیا ووانه اسمانونه پیدا کړه برابر کړل بیا د هغې نه پس واپس ځمکې طرف ته متوجه شو نو دا اسې یو غونډۍ وه دا الله پاک بیا خوره کړه سمې برابر کړه غونونه پې ولګول نو ثم استوى بیا الله اراده وکړه الی السماء اسمانونو طرف ته فسواهن نو الله جل جلاله هغه سم کړل هغه درست کړل سبع سماوات ووانه اسمانونه وهو او الله جل جلاله او هغه یعنی هو معنی هغه یعنی الله جل جلاله بكل شيء كل معنی هر سیز هر یو او شيء سیز هر یو سیز باندې علیم خپوی دی ډیر زیات پوی دی الله جل جلاله په هر یو سیز باندې ډیر زیات پوی دی چې ما تاسو نوې تاسو نطفه وای ما تاسو بیا د میندو په ارحامو کې په تاسو کې روح واچولو او بیا مې دنیا ته راوستی بیا به تاسو په دنیا کې ژوند تیر کو بیا تاسو مړه شوئ بیا به د قیامت په ورځ واپس را ژوندي کومه دې لپاره الله طرف ته بیا تاسو ټول رجوع کوئ الله طرف ته به را واپس کیږئ او الله پاک تاسو د فائدې لپاره دنیا کې هر یو څیز پیدا کړی دی او اووه اسمانونه هم الله پاک تاسو د فائدې لپاره پیدا کړي په اسمانونو کې چې کوم نور دی دا سپوږمۍ ده ستوري دي دا د انسان د فائدې لپاره دي ستوري دې لپاره دي چې ته په لارې معلومه او سپوږمۍ دې لپاره دی چې ستا په میوو کې خوږوالی د سپوږمۍ برکات دي دغه د وجې نه الله پاک ستا په دې ټولو میوو کې د خوږوالی اچوي او نور دا هم ستا د فائدې لپاره دی چې الله جل جلاله دغه نور په ذریعه سره ستا ټولې میوې پخوي او اسمانونه الله پاک فرمایي چې والسماء بناء یعنی سقفا اسمانونه مې باندې چت جوړ کړی نو چې انسان باندې د پاسه چت وي اپې نه راورېږي
نو الله جل جلاله ووان اسمانونه سم کړل بغیر د ستنو پاغه کې تر قیامت پورې با کلم درازونه پکې رانشي او هغه به کلم اونچوي تر اسمانونه الله پاک دغه پیدا کړی دي ووان اسمانونه. نو الله پاک وایي چې دا دون نعمتونه مم د باندې وشمارل او وهو بكل شيء عليم او الله پاک په دې هر چیز باندې پوهه دی چې تاسو له ما دا دونه نعمتونه درم کړ خو بیا ما ته پته را زه علیم ذات ما ډیر خو پوهه ما په دې خبره باندې چې تاسو بیا هم زما نافرمانی کوئ بیا هم تاسو زما ته د وحدانیت زما د ذات عالی نه انکار کوئ بیا هم تاسو ما سره شرک کوئ د بوتانو عبادتونه وکوئ زه په هر یو چیز باندې پوهه ما. نو الله جل جلاله په دې دوه آیاتونو کې د کافرانو ته وایي چې تاسو ولی کفر کوئ. ٹھیک شو. نو اوس یو ځل بیا د دې مونږه لفظي ترجمه کوو. کیف څنګه تکفرون تاسو انکار کوئ بالله ای بالتوحید الله د الله جل جلاله د وحدانیت وکنتم او حالان کې تاسو وی امواتن یعنی نطفا فی اسلاب آبائکم تاسو نطفه وی د خپل پلارانو په ملاګانو کې فاحیاکم نه الله جل جلاله بیا تاسو ژوندۍ کړئ ثم فاحیاکم یعنی الله پاک تاسو ژوندۍ کوي کوم ځای کې فی ارحام امهاتکم یا فی بطون امهاتکم د تاسو د میندو په ارحامو کې ارحام د رحم جمع ده ثم یمیتکم بیا الله جل جلاله به تاسو مړه کوي یعنی دنیا ته چې راشه او سونه عمر هم لیکلی الله پاک هغه چې تیر کوي نو بیا به تاسو مړه کوي الله پاک ثم یحییکم بیا به الله پاک د مرګ نه پس تاسو را ژوندي کوي ثم بیا به الیه د هغه طرف ته نه د الله جل جلاله طرف ته ترجعون تاسو را ګرځولې شي تاسو واپس را وستلې شي تاسو رجوع کولې شي د الله جل جلاله ذات عالی ته سره لپاره فیجازیکم چې تاسو بدلی در کی بی اعمالکم تاسو د اعمالو هو الذي الله جل جلاله هغه ذات ته خلقه چې پیدا کړل لکم لنفعکم تاسو د نفع لپاره تاسو د فائدې لپاره ما هر هغه چیز فل ارض چې پزمکه کې دي جميعا ټول پټول ثم استوى بیا الله جل جلاله اراده وکړه بیا الله جل جلاله اراده وکړه ال السماء اسمانونو طرف ته فسواهن نو هغه سم کړل درست کړل سبع سماوات او وان اسمانونه وهو بكل شيء عليم وهو او هغه یعنی الله جل جلاله بكل شيء په هر چیز باندې علیم ډیر زیات پوهه دی. نو دا زمونږه د نن ورځې درسو مونږه لفظي ترجمه مو ویله مختصر تفسیر مو ویلو امید ده تاسو په دې باندې پوه شوي نو راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.